بسم الله الرحمن الرحيم. باب اذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. دی باب کې دا خای په بیع کې د شرطونه کا سړی ولګي څه حلال نه وي منه لا تجوزو جایز نه وي لا توافق البيع بيع سره موافق نه وي د شرطونو څه مسله ده اوس ته ماغه خبره خای. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عائشه صاحبه جاءتني بريرة بريرة بي راغله فقالت متل سكاتبت اهلي ما د کور له خلکو سره مکاتبت کړه د کاتب د دې تل شي سمو سره لیکن کړي دا خبره مسره کړي د 100 روپۍ درکوم کدوم دیر کې به موزه وای دي تل شي مکاتبت دا مکاتبت مسره کړه د علی 9 اواقن زبغه انا اوقیه ورکوم اوقیه کې سالويخ درهم ورکی وي سي دی وی کې بیا څه دوه شي ان شي بیا صبر کواله کې سوره جوړيږي في كل عام نار کول به دوز ورکوم في كل عام وقيه يا وقيه اي وکول کې به وقيه ورکوم فاعينيني اي شي به تم سره مدد وکا فقلت متلسي ان احب اهلك کای تو کور ولا خال غوړي کنه نه کوم د مولاګان سدي ان اعدها لهم کدا غ روپې زوته تیاری کوم ته وشمر بیا بسنګي وي خدا چال ورکی سو یکون والا وکیلی د تونه بعد کوم والا سپتی کیږي دا بیا موت ملويږي فعلت نزبه دا کور کول شنکاده سکای فذهبت بريره الى اهلها نبريره بي دي کور ولا خالق ته لوړله سکومی دی مولاګون او غیر هغه سره مشورې خبرې اترې وکړلې فقالت لهم هغه د عائشہ بیبي خدز د سیای کا معنی به وشي دا چال فابوا عليها هغه انکار او سنه د سینه کوم فجاءت من عندهم هغه رغلله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس پیغمبر سره تشریف فرماو نوستو فقالت غلسي اني عرضت ذلك عليهم ما هغه ته زوند سي پیشکش وکړلو خو پابو هغه د نه من انکار وکړلو الا يكون الولاء لهم ولا لهم هغه دا شرط لګل سو ولا به مترکه هغه ته ویل ورکای فسمع النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم دا خبر اوریدل فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم عائشه بیا دا خبر پیغمبر سم ته وخیلی فقال پیغمبر سمویل خذيها اي عائشه بي وای خللون دي لیکل اشتريها واشتريتوي لهم الولاء او شرط ولا خیر د مغوت ولګه خو په دې باندې هیڅ نه کیږي ځکه فانما الولاء لمن اعتق ولا بخښته ملګری شو د غلام یوین زازو ته کړی دا ففعلت عائشه شبي مغسي کور وکړه لزه کړل ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس په پیغمبر سره خلق ته ورته تشریف فرما شو خبري وتوکل فحمد الله واتنا عليه حمد ثنا بیان کړه غنه ثم قال بيقول اما بعد اي خلقو ما بالو رجال انسان خلقو بني څه چال دا د څه شوی د دوی د سکه یشترتون شروط اند شرطونه لګي ليست بكتاب الله سبحانه کې نشته دي ما کان من شرط کوم د شرط وی کنه ليس په کتاب الله قرآن کریم کې نه په هو باطل اغه نه چلیږي وان کان 100 شرط اگر چې سل شرطونه زرد ویل نه وي قضاء الله حق ولكم فصلا د ماغات شه د حق دور د ساغات و منل شي وشرط الله اوثق دی الله ولا شرطونه مضبوط تا وانما الولاء لمن اعتق ولا به ازدون کې سړی تیر کول شي نه اخچته سود غوړي وچ پوچا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين ارادت ان تشتري جاريه ما خبر ده عائشه بي دایوا وینځه خستله وتوتی که از دوله غختلو فقال له كم مولاګون غول نبيعك ها توتی در خرسو نبيع منا د خرسو کې توته ها اغا بریرا سیدا د شیته در کې صيغه به جوړای بیا على ان الولاء لنا خدي ولا بمتمليږي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اغه دا خبره پیغمبر سم توخل نه شي بي فقال پیغمبر سم فقال لا يمنعك ذلك دا خبره تو نه مانی نه کی وای خلا فانما الولاء لمن اعتق ولا بخشت ملګي شکړي دغه آزاد کړی وي باب بيع التمر بالتمر دی باب کې دا خای س کجوري بداله کې ممیز بداله کې انا شته یو جنس ولا شای سي د سره کې بدلای جایز ده کنه د جایزو کې جایز ده خشاوي کبات شي خزوی شوندوي د سره کې خرڅول شي خيو وزن بني به خرڅي یو ناپ یو تول بني به خرڅي زیاتای کمای ور کې نشي کوله هغه به جنس د بدل کوم ممیز دی کجوري بداله کې اربش دی غنم بداله کې غنم دی جوارو بداله کې بیا زیات ولا کم ولا کول شي
وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن اوس سمع عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا. غنم بداله کې زیات کې یو نه بل کام د سود الا ها و ها کسره کې یو لوس په لوس ویر کې او زیاتای ور کې نوي بس بیا سیده. والشعير بالشعير اربش دربش بداله کې ربا سود ربا د و سره لیکل شي الا ها و ها لوس په لوس ها او ها من لوس په لوس لکه کله چون شر خلی چوت شیر مختصي والتمر بالتمر ربا الا ها او ها. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. دی باب کې دا خی ممیز دی ممیز بداله کې هم د شیطه غنم یا جوار یا چی هم دانی دنیا کې هغه مغه بداله کې زیتی سره خرڅول ناجایز دي ها برابر خرڅول شدي جایز دي. زبیب چې شتل شي کشمش وتل شي اردو کې کشمش نه د زنه سړیلو کشمش نه د خاک نه کشمش پړېږي د ټکا. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه. پیغمبر سم مزابنین مړه کړی د مزابنه چې شتل شي سوانی بني میواله گیدلی د چکای د لوندې شوکولی میوه په بداله کې خرڅای ته وسته پاته لګي د لوندې مستر درې سره ممیز یخي نغایخ یا انګور تر توانی ولره کې دا شی ونی ولونه زیات وي ابونه کامي د سیبنه کې اول روش شوکواله. قال بس والمزابنه مزابنه چې شتل شي بيع الثمر بالتمر لکه میوه دی غب کجورو بداله کې خرڅه کې معنی یو د کاټي بل د نه کاټ کیلن کیل سره د شیطا کول شي یا د شیطا وکي سو بيع الزبيب بالكرم كيلا یا د ممیز خارج کې د انګور بداله کې کرم الګیدل وی کنه خو کېدل نه وی کیلن کیل سره د سیا کې د شیا مزابنه دی یو منه خدا شو کنه مجازه پتنه کې بل منه دا ست کجوري خارزه کې دی هغه کجورو بداله کې سکومي تازه دي انوري وختینه دي خو ستو د وختینه سره تازه وته له تازه خو لګی درانی وی کنه دوس وچ شي بیا کمیږي یو طرف ته وچ مړ یو کیلو کبل طرف ته لندا کده لندا به نورسته کمیږي ځکه زو شي وچ شي سیدا نو ته د سیبنا خرڅنده شه د ممیز خو ته یو کیلو وچول دي طرف نه یو کیلو کجوري دوه چول نه یا لندا انګورو ته وچول دو لندا انګور ستو ته د یو کیلو چول دو ډیر لګ دي دغونه ځکه زو سره واچ کی کنه اله نیم کیلو بونه جوړ شي سو وچ شي بیا کمیږي د بل خو ته اواله نه وته وچ یو کیلو یې کړه د سیته به چرسي زیاتای رسی و طرف نه سیدا. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه. مزابنه من کړي اوس مزابنه ولا معنا د تخي قال والمزابنه مزابنه دي ته ايبيع الثمر بكيل سکیل پیمانه د کوم لوخي دي په زاري سره میوه خارڅ کی ان زاد به د سیه الکا د شادر بن خرڅ ان زاد کزیتی وی کنه فلی نبه ششالو دا بدی مود پاره سیدا و انک سکبه د کامی څو تلیونی ولا فعلی خیر د موت د نقصان وی کنه فعلی به موت د نقصان وی یی د سی وتویل سی زید ورغلو اسد سیاست دغه میوونه وخل سیدی طول شیونو بدالی کی کا زیوتی څو تلی کنه نه تو کا کامی وتلی دی مود شردونه بچو تن لګی د کوم زینه مړن تو بدی ګرولو خو دی اصول مطابق بیا کوا. قال محتج وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. ها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عرایا کی اجازه تر کړه سپه اٹکلی خرڅوي په اٹکلی خرڅول بیا جایز دي. خو ځته د عرایا چشتل شلون دی سره بلیکل یا د حاشیه کی عریه جمع د عریه عریه معنا دا د ځکه یو فقیر سره د صد نمیږي دي ته عبد الله خپل بوخ کې درې کجوري ویر کړل سدي کې د کومه میواسه دای توشي بس زون ته وړه بچای ته لګ غوړاونه په دې بده گزاره چلیږي هغه څه وکړلو ار اوري زبرات لالو بس یا به سوري زباد راتلو بوخت د میویر شو کوونه د پاره اچختان و نتنګ ش دو بر سودی د زیرتی د زی خزون سره خزي بچی رو باسم بوخته مود د زلاغونه یک بوخ کی ګرځ زړه خوشلو ناغه د چالوا کو چیرې د چالوا ک د درې ونی مدیر کړي وی کنه میوي ولا چلو دی بدالي کې مو سره کاټه میوا پراته د سمور شو کول د مغه وخله مثال درې ونو بدالو کې وتویر کړلې ا غایر پر دول سره مثال هندا وخله اوس دو جایز ده کنه د جز دو جایز ده ځکه زدي کې د سړی د پر ځون نظر لري کې ودا ځکه د خبره ده نه سدي د شکړی خپل منځ کې بیع کړی دا اصل کې وا هدیه غوندي وا سید غول بدلوله کوي. باب بيع الشعير بالشعير اربش دربش بداله کې خرڅول یعنی وزنی شون و سوروي یا کیلی شون. وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس قال اخبره انه التمس صرفا ب100 دينار.
د مالک بن اوس نه ابن شهاب صاحب دا خبر نقل کړي څه هغه وغختل الصرف یعنی بیع صرف غختل ب 100 دینار د 100 بدالې کې سمنه التمسا غختنه وکړل درخواست تر شي کولی تر شي التمس شای وغوړه التمسا غدا وختل صرف مو سره بیع صرف کې بیع صرف لوندې شلی کلی بیع الذهب بالفضه لګ سر زر سپینو بدالې کې خارج کې ب100 دینار ان ستمو تصل دینار رو کذب تو تشدر کن سپین زار در کن دینار خدي سرو زاروي کنه درهم دي سپینو زاروي سي شو پدعاني طلحه بن عبيد الله اسمو خدا خبره کړي په دې کې عبید طلحه بن عبید الله صاحب سره د شکل نه روا غختنه د طلحه بن عبید الله سره دا لوندي په لیکل کنه حد العشره دولاسو کسونه کې دا کنه په پیغمبر سره زره ور کړو جنات ولا د صفاترا وزن اسمو شو کړلو تجاغام وکړل تجربه وکړل سیده کنه په غاڼه لیکي مقدار کې خطه اس طرف مني تر دې پرې د شاید شکړلو مونږه زیات کړلو سیده فاخذ الذهب سنای وخستل يقلبها بيده لوس کړه رډواله ثم قلب موتل حتى ياتي خازني من الغابه وررنا ما خلقنا يمولكم خزاني بني مقاسم مقرر کړي زغه سره روپۍ کې ګدمغه ځنګل ته لوړ دی یعنی زوی ته ساغه زینروشي زوی ته ال شي غابه غزي کې زوی ده ور پرې بدازي سره وو وعمر يسمع ذلك عمر سره مغزي کې دا خبرې د دوړو ولوريدلې فقال غول والله لا تفارقه ور پرې بونه نسی خاکنه حتی تاخذ منه سو پر دونه روپۍ بدلی کې رخصت نه زکه زه د کوم تاسو سره سپینزر سره کې څه بدل وایو دا خو شدي دا خو سونی ولا شاید کنه د کی مساله دا دا سی یو شاید در کې ته بیا ور کې ور پرې بسینه دی زوینه زکه به نه جایز کیږي نه د پر عمر سیول سور او نتلای نشیته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل پیغمبر اسلام فرمایلی دی الذهب بالورق ریبان سره زر سپینو بداله کې خرڅای زیاتی دا به سود کی رسی خو ال سود کی نه رسی یا ګونو کی نه رسی الله او ها اسلوس پلوس ور کی ور کی ټیم ورنا کې مانس کی ول بر بالبر ربا الا ها او ها وشعر بشعر ربا الا ها او ها او تمر بتمر ربا الا ها او ها باب بيع الذهب بالذهب دا باب په بیان دي چې کې دي سونی بداله کې خرڅول وبي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي نشيل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال أبو بكر سيب دارويت کی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمایلی دی لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء سونا دی سونی بدالی کې ما خرڅوي مگر برابر سیوا دی برابر ولینا جایز نه یو طرف ته سوري بل طرف د مغوري تو ته د سیناشل سره د کوم ته سونی ولا شام مترکې د خو سره په ولوټه د سونی ولا د زړه د درکان د خو نسکړی جوړ دی پلان کاش جوړ نه کچی ش جوړ وی کني جوړ د بس وزن باندې خرڅيږي دي کې نه خرڅيږي ستوري موته د ور کې صرف لوټه جوړای سی یو تم بړ کده نه بس وزن کې برابر رغل به نه زیاتای نه شي کول انده شی تمختسی والفضه بالفضه الا سواء بسواء سپین د سپین بداله کې زیاتیونه نشختل سوا دی برابر نه وبيع الذهب بالفضه ها سونا د سپینو زر بداله کې خرڅ کینده شته ول په بزاب کا سپین خرڅای سرو زر بداله کې نو د به خرڅول شي کیف شیتم څنګه مخاخه څنګه خواخه منه ده سلون دی کلی کنه ای متساوین برابری کایرګیا مرزید د متفاضلا زیاتیا ورکول شي سیدا خلون دی بچل کلی به شرط التقابض په المجلس هم لیدلو خدای کې شرط د مجلس کې به شاعر کوي تبونه رخل کې ورنه کو به نه خرڅي ګونو ده به سونی ولا خبره کو سپینو زارو خای باب بيع الفضه بالفضه سپین د سپینو بداله کې خرڅول زیاتی ناجایز دي حسرو سره شی به زیاتا ورکی کول شي کبه سرو سره شی به مجلس کې بدلای کار څنګه خو زیاتا ورکی جایز ده وبي قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عمي يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدث مثل ذلك حديثا ندشت حديث وتخيل لك ما ابو بكر ولا سو ما شئت حديث لن لكلي وسره كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سامنا اسفلق عبد الله بن عمر به دي سره ملکوت شو ورسته فقال بيوتيل سيابا سعيد اي ابو سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کوم حدیث تا ست دی پیغمبر علیه السلام نه بیانای دو چی حدیث دی فقال ابو سعيد سيبتيل في الصرف دا د صرف بدلی کې دا ای صرف باره کې د به صرف څنګه کې روپۍ بدلی کې خرڅي بيوتيل سميد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما في عمر سنه دوري دلی دی یلی
وردا یلو کې موریدل دی ونه ځکه یقول ټکو سره لګي سمیت سره الذهب بالذهب مثل بمثل سره زر د سره زر بدل کې برابر بوي صحیح ده والورق بالورق مثل بمثل برابر بي کمای زیاته بني ورکی وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بن سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل برابر سرابر بي ولا تشبوا بعضها على بعض زنا بن شما کوي زیاتوي ما ولا تشبوا یا يلشي ولا تشبوا يلشي زیاتول تلشي سيدا تشبيب یا اشباب شپ یا شپ زیاتول تلشي زیاتوي ورکی ما یو شای په بل بني ولا تبيع الورق بالورق سپینو بداله کې ما خرڅوي که خرڅول وي الا مثلا بمثل بیا برابر بوي زیاته نه د جایز ولا تشبوا بعضها على بعض زنه په ځنه باندې نه زیاته چې مو طرف نه غسکنی تو طرف نه خو سره باندې ستمبر کې سونی ولا سره نشي جوړ نه دي دین سکنی جوړې دي باندې خرچه رسي کنه رسي خدا وزن کې خرڅيږي ولا تبيع منها غائبا بناجز دي کې سره زار سپین زر ځکه یو بل بدالي کې خرڅوایو د غایب شابه د ناجس په بدالي کې نه خرڅوي ولا تبيع ما خرڅوي منها دي دغه غایبا کوم شی تو سره په حال سره موجوده د ما خرڅوي بناجز د شی په بدالي کې تو سره موجود یو حاضر وي کنه یو غایب ناجس شتل شي حاضر تل شي زدي تشون وروړي سره زر تو ته نه وروړي د بیا نه خرڅيږي باب بیع الدینار بالدینار نساء دابو د دې بیان کې دینار بداله کې خرڅه لکه اشرفي وتل شي اردو کې ښا کنه اشرفي وتل شي صدا د دې بداله کې خرڅه قرضې څه معنا ده ستر تروکا کنه زبط تورس ترون دي تناسل شي نسانه د خد ټکا نساء خذو تل شي نساء ټیم سره شای خرڅول ټیم متکیک د ایمانس کې وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الزحاك بن مخلد زحاك ډیر خندیدون کې سړي دل شي دي کې نامه ده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار اشرفي تل شي سړي نامه ده دي کې ان ابو صالح الزيات ده ابو صالح سیاس زيات تیل خرڅون کې تل شي تیل خرڅي د زګړای کې سړی رسی کله کنه تیل خرڅي کړي کې دي ته زيات الشديد تیل کور کول ځکه زيات نه تل شي قال اخبره ان سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ابو سعيد الخدري سے فرمایلو الدينار بالدينار دینار بدل کې اشرفي بدل کې والدرهم بالدرهم درهم بدل کې دا خرڅول خستل شي باس بیا مو دیس په قلت له مو تویلو فإن ابن عباس لا يقوله ابن عباس خود د خبره نه کوي کنه فقال ابو سعيد صاحب یې سالته مو نه تاسو کړو فقلت مو تویل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم صدا خبره ته دی پیغمبر الاسلام نو ریدلی دا او وجدته في كتاب الله یا قران کریم کې دلی من دلی دا فقال غول سنانا خبره ده كل ذلك لا اقول دا ټول څه زیان کنه نه خو انتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني تاسو خو دې مو په باره کې پیغمبر الاسلام سره تعلق پیژندای کنه فقال غتسلس كل ذلك دا ټول سدي سزه ته یان دا كل ذلك دا ټول هر سزه تاسو ته یان یکومی خبرې دی مو کتاب الله کې تاسو سوري دلی بده دا قران کې دلی دا پیغمبر سره دلی دا مو قران کې کلی دلی او که پیغمبر سره مرید دلی په دې خو تاسو خپه کې سزه دی پیغمبر سره تر زوایم او مو سره د پیغمبر سره سوره مینوا مو د پر پیغمبر سره خصوصي دا وکړه د خدای د معترض ویتا ابن عباس ته د قران ولا علم مرکه ځکه خدای ټول مفسرین شته امام د سیده وسنده خبره ته کې څه ورکو اے خلکو كل ذلك دا ټول خبره تاسو کتاب کې دلیل د پیغمبر سره دلیل لا اقول زسنه وانتم عالم دلی خو تاسو پیژنده یا کنه برسول الله صلی الله علیه وسلم مني سمو پیغمبر سره سوره تعلق ته خبره ته داخل څه ولیکن خبر انه سامه دا خبره مت اسامه صاحب خېل ده د څه خود زنه سمو کتاب الله کې لیدل دی پیغمبر سره نو ورېدل دي چلو نو ورېدل اسامه خبر دي د قال غیلی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر سره متیلو هغه دا خبره متبین کړی چې لا ریبا الا فی النسیئه صدا غشونه کې بیا سود نه رسی سید سکله پر نسیئه نه یعنی په ټیم نه چې ټیم مانس کې کینک دی مجلس کې ویر کې لوس پلوس یدن بیدن هات در هات دی قال ابو عبد الله سے فرمائے سمعت سليمان ابن حرب يقول غويل لا ربا الا في النسيئه قال هذا عندنا في الذهب بالورق دا غلط کی خبره کنه
دغه سلیمان صاحب یایي چې کله سره زر د سپینو سره بدلای الکه زیاتای وکړي بیا ربا نه ده خو کثرت سره سپین د سپین کوي بیا زیاتای ورکړي ګونو د نیټه لګولا ورکړي ګونو د دوړه صحیح ده والحنت بالشعير اندشه د کسړای غنم شیخ رسی پر بش متفاضلا زیتی لا باس به دی پرونشته دن بیادین خدا ورکی شرط سلوس پلس بی ولا خیر فيه په نصیحتن کبه په قرضی کې یا په ټیم باندې کې زه تورسته در کنه تو وسره که زه د ورسته راوړم د سینې کې دا به خیر ورکی نشته نه ناجایز ده په دې خبرې ځون کوی کې کوم شون یک یو شون دي سروغوي هغه کې دا ضروری ده چې برابر وي سره کې بالکل کمه زیاته بنې دوه مور کې دا ضروری ده چې مجلس کې بیرخلیا خکابه د شای بدل شو لکه یو طرف نه مولګه د بل طرف نه شش ولو ولکه کولا سره بدلای مثال به جنس بدل شو کنه دوړه تلل شي کنه دي کې تو زیاته ارکال شي کولا لګر کې مول غړي رکی مول غلګر کې کولا ون ډیر روخلی سیده خدا ور کې ضرورت سم مجلس کې بیره خالی بیا مجلس نور شي نه بناس لوړ شي مجلس ته نه شي مغزي نوسوي اندي خبري بدل کې اندي زنه پوسیدل یا کور ته لوړل بس اندي تل شي خامخ تباب ده باب بیع الورق بالذهب نسیه سر زر سپینو زر بدلی کې خرڅول په قرضې سره دا ناجایز ده حاضیتی کې خرڅول چې جنس بدل شو کنه خو نور خې مقدار یو ده کنه کېل صحیح ده کومه پیمانه ده نافتول د قدر وتل شي کنه یو خو جنس وی کنه یو قدر وی غاور کې یو د ذکر نسی اور کې نشي کول وبي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حبيب بن ثابت سمعت ابو المنهال دا لفظ ابو المنهال ده قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم ثم براء سيبنا ودي زيد سيبنا تپوس وکړل ان صرف به بدل صرف په باری کې فكل واحد منهم يقول هاري وبرتل هذا خير مني دينا تپوس وکړه دا منخدا فكلاهما يقول دوړو بوتیلو چلو وایرا نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا پیغمبر سن دي سرونه ما نه کړی د پسپینو بداله کې خرڅه په دین سره هک موجودی په مجلس لوس پلوس به چشه جایز ده باب بيع الذهب بالورق يدا بيد لوس پلوس بیا جایز ده کزیاته ور کیو کې ځکه سر زر د سپینو بدالی کې شو وبي قال حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه وذهب بالذهب الا سواء بسواء کيو جنسي به برابر کې او مجلس کې بای او امر نمود دا حکم کړ ان نبتع ذهب بالفضه سمود سر زر سپینو بدالی کې خستل خرڅول شو کې پښې نسنګ و غوړي برابر خلی کزيتی خلی خدا ور کې شارته سم مجلس کې بوي انده شته الفضه فی الذهب کس سپین د سرو کې خرڅای بدالی کې کای پښې نسنګ مو غوړي نزیتیا او کمی سرا کول شي لکه یو طرف نه ته متوسط ته متدس چالو کا سرو زارو ولا 3 دینار رو کذب خیر ته 15 درهم در کې سپینو زارو د ست کیږي ځکه س جنس بدل خو ورکای بلوس پلوس معنا ده سوس اندیزی کې تایر کا غاید نشدا مانه چې بالکل سر اختیار یو بل تلسونی ویل څه حیوانه ستغا خنه تعالو نه د لګیدلی سیدا تعالو نه د مر ستالو لګیدلی سیدا ماته د تادیز کې کا غایا در کې دا مطلب نه د سی بخیل اوس پلس نیولې وبدته کوا چې ته تختیر نه کنه دا مطلب نه د اختیار سره دا مطلب ذهن کې وانه خلاص لوس پلس لکه غټان دا مطلب ده مطلب دا د جیب نه تر وبسله د واخله 15 شرپی تما ذکر سره نو سوي نه لوړ خیر ده نه دی لوړ راسیا خبرو کې اخته اندي رو د کړلو بس لاغونه ټیم باد سپرونه کوي باب بيع المزابنه دا به د باندې بيع مزابنه کې مخکيات رسول بیا د تروړه مزابنه شده هي بيع التمر بالثمر لکه خجوري خارسي کې په میوه بدالي کې میوه د سینه د سبله میوه ولکه دي طرف نه مانی ور کولی بل طرف خجوري دا ست خبره کې ستمر شي به معنا ده لکه رشکولی د دې سمر معنا سپوسه په یو ور باندې د سیا کېږي ښه یا دا معنا د سره وای شو کې به ته سمر نه شي که په کجوري باندې خاخي وي به ته تمر نه شي نو د شي ته خرڅولي به سینه دي ځکه د کومي کجوري کې خاخي دي کې خیا و بدی کنه تازادي د کومي لونی د وشي د دستو د وچی و تصور چي بدل کې دي کې کدا شي د یو کیلو شاید تو یې کنه د کې کدا شي سل کجوري وچی لوړ شي د لاندې بر کې اویا دني لوړ شي کنه صداغه اویا وچ شي به خدا یسلو بدل کې کام شوي درج دانی کنه انده شته وسړي درونی پیاز خارج کول یو پیاز یو تازه غار لړولې پټینه او بونه ډاک دي کنه ابل دربونی خارج کړي چې و مش مخ کې لړولې دي او خبره ده سکومي ته مخ کې لړولې هغه خو بیا لک شي بونه وچ شي کنه هغه څه ته و طرف ته وګڼلو دړې کې څو تلو سل پیازونو تر دې تر دې کوم څه چې ولې 50 دانې لا وتل وګر سوره کام شولو
سورستانده وشي خو بیا په استالو زوی خو نه نیسی کنه عنده شته وبيع الزبيب ممیز خرڅول بالکرم په انګور سره وبيع العرايا هذا بيع العرايا بالسيده وقال انس فرماینا النبي صلی الله علیه وسلم عن المزابنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي تاسو هغه میوه خرڅه کوي سونه کې لګیدلی هغه میوه بداله کې سره شو کېدلی وي ټیک شو والمحاقله عنده سي هغه غنم جوار اربشي کنزلی آرچی ششوی هغه ته خرڅ کې دی اخ شی بداله کې ساغار شو کېدلی دا چې بنډای دی په بنډای باندې خاخې دی خرڅ کې هغه بنډای بداله کې ساغه دوی رزمه خې شکل خو جنجړیا شي کنه د نور تازه دی بنس نه خرڅي یا خدامت ساټکل کې خرڅ کې لګا دي سره 15 تروړي بنډای ډاکې کنه د ته سره 15 تروړي ته ځون ته خرڅ کې ته سره جیب کې روپۍ نشته نن به کور و چلیږي ته تاسو پټي کې کومي بنډای واستوي لوري ته سبو به ځون ته شو کوم ته سبو ځون ته شو کې اول د تل لیدي تاسو دور شو کولی سودي 15 تروړي بوزي کیا به کامي وزي به زیاتی وزي صحیح ده کدا شر پر سبو واړي واړي نوري بنډای دی غار په سره کاټي شاخ ډیر زره کټه کیږي کنه ځکه شو کوله شاب لګیدل شي بداله کې نه خرڅه محاکله اندي تل شي صحیح ده حقل پټي تل شي محاکله پټي ولا شيون خرڅوال وبي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا لسان وكيل عن وقيل عن ابن الشهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه میوه ور پر ما خرڅه سو پر سر غاټه نوي شي یا پاخانه وي شي د تجشنل شي بودو وي سوالاخ بودو منه جوتیدل سوالاخ منه غټیدل یا پخیدل تل شي خا کنه سوالاخ منه شای سوالیخ شي کنه څه خوړل شي دا ځکه سړی د غمانی خرڅ کې دبل بنی کنه یدي ولا مانی شدي غاټي د بل ول شدي اله ګلو کې دي کنه تنکي اخ نشي خوړای کنه یا را غاټیا نه دي شي او کته سنان دو موتارو کا تور بنی غاټي مانی ور خرڅ کړلې ها د ځکه دی ولا واړی مانی دي کې دای شي روا غورځي واړی خبره غورځي ځنه کنه بیماری نه سره به تر غاټي نشي لا به تش میدان کې پاتې شي ها همدا شته کې دای شي سور کې نورې څه مسالې روزیاره غټیږي غټي ما پرې نو ته خپل مطلب ته ونه رسې کله کله ته په مرزي خدنیه نه چلیږي کنه ته کوم ته لاس ورزي ګره غاټي شي کې د شته بلاس لري بونه ولګي کې 15 دن بیا چې شکای نه ځکه تیز د شای ما خرڅوي ساغه بودوي صلاح نشي نور د غاټ غړتي زیرون سدي د مخ کې نه شای خالي چری دی باغ کې کومي معنی کېږي به زدنه خانه مخ کې نو سره د خبره کول شي ولا تبيع ثمر بالتمر ده شته کومه میواله کېدل په شکولي ما خرڅوي قال سالم سبي قال اخبرني عبد الله بن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك ببيع العريه مخته پیغمبر سم به اجازه تر کړو بيع العريه کول شیخا کنه څنګه دي بالرطب لاندو کجورو بداله کې او بالتمر یا مخ کې رش کولی کجورو کې ولم يرخص بغیر خنور شونو اجازه نه دی ورکړه